السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم مصیبت، تکلیف، غم، پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضو، اچانکی غمونو، مصیبتونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه تمام حاجتونه، تمام مرادونه د خپل غیبی خزانو نه پوره کړه. الله جل شانه د زړه مرادونه او حاجتونه خپل دربار عالیه نه پوره کړه په خپل فضل و کرم سره. عزتمندو، نن ستاسو دپاره یو عظیم الشان وظیفه راوړې ده او ډیره مجربه وظیفه ده، ازمایلی شوې وظیفه ده. د حاجاتو دپاره، د مشکلاتو دپاره، نور څومره مسایل وي، چاته څه مشکلات وي، د هغه ټولو دپاره دا وظیفه ډیره مجربه او ازمایلی شوې وظیفه ده. او دا وظیفه خاص ته د زیارت د ورځې، یعنی د جمعرات د ورځې سره خاص ده. بعضې خلک ورته زیارت وایي، بعضې خلک ورته جمعرات وایي. نو د هغې سره خاص ده، یعنی دا وظیفه به صرف او صرف د جمعرات په ورځ باندې کول دي، یا د جمعې په شپه چې څه ټیم تاسو ته میلاو شي، خو د جمعرات په ورځ یا د جمعې په شپه باندې کول دي. او د هر حاجت او مشکل دپاره ده. او چې سړی دا وظیفه وکړي نو د دې فایده څه ده؟ نو را روان جمعرات پورې به الله جل شانه د چې کم حاجات الله جل شانه نه غوښتي وي، یا کم مشکلاتو حل کول دپاره دا وظیفه کړې وي، نو الله جل شانه به د آینده هفتې پورې دا ټول حاجات به هم پوره کړي وي او مشکلات به هم الله جل شانه حل کړي وي د دې وظیفې په برکت سره. نو دا وظیفه ډیره اسانه، مجربه او طاقتور وظیفه ده. راځو وظیفې طرف ته. اول به درې ځله په نبی علیه السلام باندې درود مبارک ولولئ، او درې ځله درود به په نبی علیه السلام باندې ولولئ. بیا به د هغې نفس دا کلمات ووایئ: یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا قیوم. نو دا به 115 115 ځله به دا ووایئ. بیا به د هغې نفس 3 ځله بیا درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایئ. بیا به د هغې نفس دعا وغواړئ د هر مشکل او د خپل حاجاتو دپاره. الله جل شانه به ستاسو دعا هم قبلوي، ضرور به قبلوي، ستاسو حاجات به هم پوره کوي او ستاسو مشکلات به حل کوي. نو دا وظیفه په اوداسه کې کول دي، او د زیارت په ورځ باندې، یعنی د جمعرات په ورځ باندې یا د جمعې په شپه باندې کول دي. نو دا وظیفه ډیره اسانه او مجربه وظیفه ده. نو دا وظیفه د خپل حاجاتو، خپل مشکلاتو دپاره دا وظیفه وکړئ. الله جل شانه هم هر مشکل هم اسان کی او حل به کړي او حاجات به هم پوره کړي په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.